زړه باندې دا هجر می داغو نظر ازي وې زړه باندې دا هجر می داغو نظر ازي زار نپریک دی یارم تمی غمو نظر ازي ملګری کړي د ټینشن د پاره وظیفه او د ټینشن ختمېدو د پاره ټینشن د پاره نه د ټینشن ختمېدو د پاره نن سبا چاته ټینشن نشته دی یاره یو خوار سړی بیمار دی تقریبا هر سړی بیمار دی بله دا ده چې هر سیز دومره ګران شو چې سړی د ټماټرو تپوس نشي کولی چې ټماټر واخلمه د الوګانو د کچالانو تپوس نشي کړی د غوړو د چای وخوړو څه نوم واخله نو د دغې وجې نه هم خلک په ټینشن کې پروت دی او خامخا به په ټینشن کې دا دنیا عالم اسباب دی دلته تا ته د عیسی علیه السلام په شان تیار د اسمان نه خوانچه نشي نه ځلېدلی دلته به خامخا ته خواري کې محنت به کې مزدوري به کې نو چې ته مزدوري وکړې او مثلا 100 روپۍ وګټې 100 خو په دیاړو میاړو کې نشته واسې مثال وي نو ته به خپله سوچ وکړه چې د وړو تروړه په څو ده لکه 1800 الحمدلله خیال کې مراله نو د نیمې تروړې پیسې دې وګټلې او په کور کې درته 10 بچي نه ارځي 10 بچي دي ځکه دا غریب سړی خو به سړو ناراسته پې نه کوي خبره پوه شوې دا مالدار هغې پکې لسې چل ولو کي نو بچي 2 کی یا 3 کی خیال کې م راځي او دی غریب په دې حساب کتاب نه دی خو ورځي پې نو 14 بچي د 14 بچي 10 بچي 12 بچي نو دا تروړه خو د هغوی شوه نو دا به خوري د څه سره دا به پخوي په څه غوړي به کوم ځای کي ټینشن نه جوړېږي نو څه به یو شکر دی چې خدای د دې رزق ذمه اخیستې چې دا خلک لیوني کېږي نه دا خلک لیوني کېږي نه دا ګورې حقیقت درته ویم دا درته ټوکې نه کومه دا د رښتیا خبره کومه چې نن د یو وړوکي کورنۍ خرچم چې کوم دی د 15,000 روپو نه چې مړه هغه چېته یو پاو دال پاخه کي یو 2 پکې ټماټر واچوي نو د 100,000 روپو نه د هغه خرچه د میاشتې کمه نشته او ګټي 8,000 او 15,000 په میاشت کې او 10,000 مثلا ټینشن به وي خدای دې د ټولو دا ټینشن ختم کړي ما نه مخکې ورته که چا تپوس وکړو زه خو داسې غیر سیاسي سړی یم تاسو ته پته ده په دغه شي نه پوهېږم نو بس غیر سیاسي منو ما نه چا تپوس وکړو یاره مخکې حکومت ښه که دا ښه نو ما وی خدای دې په 3 واړو ته اندر وغورځوي درېیمه پکې کم ده مې هغه اوښ نه چا تپوس وکړو چې لوړه ښه ده که جوړه هغه وی خدای دې په 3 واړو ته اندر وغورځوي وی لکه درېیمه پکې څه ده وی دا اواره په دې اواره کې چا په قلاره پرېښودمه په دې اواره کې خو راباندې نور هم بوج ډېر واچوي یاره دا اوار د چړۍ پکې هسې هم نشته دی چې مخکې 4 منه بوج وړه شو نو په دې اواره کې راباندې 15 منه بوج واچي ما وی دا کوم چې مونږ ازمایلي دي د وړوکوالي نه اوسه پورې بوډاګان شو نو یو هم پکې د قوم خیرخوا رانغی چې بېګای زما د غمه خوب نه دی کړی هر سړی په دې کې دی چې میم زرما ټوله زما راغونډه کړله او سنبال یې کړله غرق خدا غریب دی تقریبا 98% خلق د پاکستان دا په مصائبو تکالیفو په ولګو په تندو په سختو کې دي بل په چا پسې ډېر راځي ته ورشه په امپیا پسې بل راځي په MNA پسې بل راځي पेट्रोल ګرانیږي چاته ګرانیږي
ما او تا ته ګرانېږي موټر سایکل ګې دې پیدا کړی دی یا چې ته یو ټورې موټر پیدا کړی دی پیټرول خو تا ته ګران شو هغه ته خو نه ګرانېږي هغه ته خو سرکاري میلاویږي که په 1500 روپۍ باندې لیټر شي هغه ته مفت میلاویږي که پیټرول یو که ډیزل ګراني خو ما او تا ته ده تروړه په 1800 ده که په 18000 شي هغه باندې اثر نشته اثر یې په موږ او په تاسو باندې اوس د دې حل دا دی چې شامت اعمال ما صورت نادر گرفت دا چې څه آفات او بلیات تی رسول الله مبارک فرمایي عمالکم اعمالکم ستاسو حکمرانان دا ستاسو عملونه دي که ستاسو عملونه خو نو حکمرانان به در باندې نیکان صالحان دینداره پاکیزه خلک راشي انصاف پسند خلک به راشي او که نوه عمل خرابو نو بیا ورته ټینګ شه دا آفات بم راځي دا مصائب بم راځي دا تکالیف بم راځي په افغانستان 40 کاله اور بل شو 40 کاله د سن 80 نه چې کوم دیانو شروع شوې ده او 2022 شو 40 کاله چې کوم ده اغي په اور کې تیر نن روپۍ ستانه درې چند سیوا ده ستا د پاکستان د روپۍ نه درې چند چې کوم دی روپۍ سیوا ده پرون راته یو مرګري خبره کوله وی چې 100 روپۍ من افغانی ورکو نو 280 روپۍ پی راته پاکستانی ملاوي 300 روپۍ شو تقریبا درې چند نن ستا د روپۍ نه سیوا ده الته امن راغی الته دین راغی الته علما راغله الته دیندار خلق راغله سو پورې چې دا دینداری نه عام شوي نو دقه آفات او بلیات به وي دا ټینشنې به وي او د دې ټینشن علاج دا دی چې قرآن تلاوت ډېر کوه نفلونه ډېر کوه ذکرونه ډېر کوه او خصوصا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا هر مانځه پسې 11 پیرې وایه که چرته د دې 11 پیرو سره څه وخت فایده ونه شوه نو بیا به ډوز سیوا کې 21 پیرې کا که د دغې سره هم په فایده پوه نه شو نو 41 پیرې کا انشاءالله دغې ته به نه رسي خدای به دې ټینشن ختموي که د بل څه د وجې نه او که دې ګرانۍ د وجې نه نو بیا دې ورته خدای ټینګ کړه نو بیا دې ورته الله دې رحم وکړي خدای دې زموږ دا ټول حالاتو باندې رحم وکړي ډېر بد حالات روان دي هم د ملک دینی حالات مذهبي حالات تباه شو هم چې کوم دی د ملک معاشي حالات تباه برباد شو یو چې د بل ناراضي هغه بل وي هغه ارامي چې راشي ما تاسو ته یو خبره یو ځل کړې وه چې د ایوب خان په زمانه کې 4 انې دا چینی ګران شي و دلته یې بعضې مشرانو ته پته وي 4 انې یاره چې په 2 روپۍ ونو پاو باندې په 2 روپۍ سیرو شو که پاو کم په 2 روپۍ نو په 2 روپۍ شو خو 4 انې نو دا خلک احتجاجونه او دا چغې او چوغارې او د چینو غل او د چینو غل او د چینو غل هغه استعفا ورکړه لاړ نو حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده د جمعې په ورځ باندې تقریر کو وی نن خو تاسو په ایوب خان پسې راوتي یئ زه دا نه ویم چې ایوب خان زبرګ دی او دا ښه سړی به مي کمزورۍ به هم پکې موجودي خو یو خبره درته کوم دا یاد وساتئ چې د ده نه رستو بل راشي نه به د ده نه بدتر وي او د هغه نه چې رستو بل راشي هغه به د هغه نه بدتر وي ناکاره وي او د هغه نه چې رستو بل راشي هغه به د هغه نه بدتر وي موږ چې تجربه وکړه ومولیدل تر ننه پورې نو دقسې ده چې هغه مخکینی موږ وبخو یاره هغه خو لا ښه
او دا چې رستو کم راشي دا د هغه نه بدتري. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او الله دې زمونږ د حکمرانانو ته د نیکې هدایت وکړي.